په کوهاټ کې چې کومه سانحه شوې د ملګرو نو پوره ډیټیل در سره په دې ویډیو کې شریک کوم خو مهرباني وکړئ چې دا ویډیو لازمي مخکې شیر کړئ ځکه ملګرو ډیم ته چې کوم ماشومان لوېدلي نو هغه ماشومان خو ریکور شو خو یو ماشوم اوس هم په هغه اوبو کې پروت دی هغه ماشوم څوک دی ملګرو هغه ماشوم د 2 خویندو یو ورور دی د کوهاټ نه چې کوم ورور ما ته ډیټیل راکړه نو هغه راته دا خبره وکړه چې بیګا هغه پلار چې د چا بچی په اوبو کې دننه پروت دی هغه په ویښه باندې ټوله شپه تېره کړې ده سوچ کوئ ملګرو هغه 2 خویندې هغه مور به په کور کې څه حالات وي هغه به دروازې ته ګوري چې اوس به زموږ دغه وړوکې ګلالی بچی په دې دروازه باندې رادننه کي چې مونږ یې صرف دا ډیډ باډي وینو مونږ پې زړه راغونډ کړو تکلیف خو په هغوی باندې اسیم تیر شو ملګرو ځکه د 2 خویندو یو ورور سوچ کوئ چې دا به څومره نیازبین و څومره تړتقې به په هغه کور کې تیرې شوي چې کله دا غږ په هغوی باندې شوي چې ستا بچې هغه اوبو ته ولوېدو چې کوم ډیټیل ماله راغلی دي ملګرو نو دغه ورور ما ته دا وویل چې نوید به یي او کوم مخکې ډیټیل و 25 ماشومان یادېدل ملګرو خو 25 نه دي هغه ورور ما ته وویل چې نوید به یي 58 ماشومان دي 58 د مدرسې واړه ګلالي ماشومان چې کله هغوی دغه چکر ته تلل نو ویډیو درته د سیټ کې ښکاري ملګرو څومره ښکلي روانو خو دا سوچ به د دغه بچي نه و چې دغه چکر به په ما پسې ورسکور کیږي 58 ماشومان په دې کې د هغه چې کوم مفتي صاحب دی د هغه بچی هم و د هغه د خاندان ماشومان پکې هم و یو پیره کړې د دې په کشتۍ کې او په بله پیره کې ملګرو چې کله دغه ماشومان اوړېدل نو دغه ماشوم بیان هم راغلی دی چیرې په دې کشتۍ کې اوبه را روانې شوې سوچ کوئ چې په دغه ټایم کې به ماشومانو څومره تړتقې والي څومره چغې به والي کله چې دا کشتۍ الټه شوي نو څاګانې به بندې شوي 15 دي که 14 ماشومان د دوی نه ژوندي راایستې شوي دي ملګرو او باقي په یو ورځ 17 په بله ورځ به څومره لاشونه راویستې شوي نو مهرباني وکړئ چې ډېرې زیاتې دعاګانې کوئ د دغه یو بچي دپاره چې هغې مور به په انتظار وي د اوبو دا مرګ وي داسې ملګرو چې دغه بچی نیازبین بچی د ده په مرګ به اوس دغه مور او پلار خوشحالي کوي څنګه به خوشحالي کوي ملګرو چې د ده دا ډیډ باډي راوځي نو دوی به خوشحاله شي چې زه شکر الحمدلله په مرګ باندې موږ دغه خپل بچی په غېږ کې راونیو دا کومه سانحه چې تېره شوې ده ملګرو ډېره غټه سانحه ده په خوله باندې یادېږي 58 ماشومان څومره قیامت به په کوهاټ باندې څومره قیامت به په هغه 58 خاندانونو باندې چې کله په هغوی باندې غږ شوی چېرې ستاسو ماشومان اوبو ته ولوېدل شعرونه مې ورله هم لیکلي دي نظم مې ورله لیکلی دی انشاءالله العزیز چې ډېر زر به در سره هغه نظم هم شریک کړم ځکه ډېرو ملګرو ما ته ویل نوید به په یحیی ماشوم باندې تاسو نظم ویلی و دا خو ډېره غټه سانحه شوې ده بلکل دا زما بچی و دغه زموږ سانحه ده زموږ د پښتون سانحه ده نظم مې ورله لیکلی دی انشاءالله العزیز ډېر زر به در سره هغه نظم شریک کړمه خو دا ویډیو په اخلاص باندې شیر کړئ که داسې ټیمونو ته زموږ دا اواز رسي چې د دې ماشوم په راویستو کې او د هغه مور او پلار او هغه 2 خویندو تکلیف ختمولی شي او دا ماشوم راویستی شي نو مهرباني وکړئ چې دغه کوهاټ ډیم ته لاړ شئ او د هغه پلار تکلیف ختم کړئ چې نن هم د هغه ډیم په غاړه باندې ناست دی دغه 2 ورځې 2 شپې به په دغه والد باندې څنګه تېرې شوي چې د اوبو په غاړه باندې راست دی نه لاس وررسي نه خپه وررسي څه سوچونه به کوي او هغه ماشوم چې هغه د اوبو په منځ کې پروت دی نو الله جل شانه دې په خیر خیریت سره بهر کې ملګرو ځکه چې دا ډېر غټه سانحه ده او ډېر غټ تکلیف دی نظم به در سره هم ډېر زر شریک کړم ملګرو ویډیو لازمي مخکې د ملګرو سره شیر کړئ دا زما نوی پیج دی نوید آفیشل ټي وي او دغه نوی پیج دی دا شیر کړئ چې ټولو ملګرو ته ویډیو ورسي چېرته مې الله هم ښاد آباد او خوشحاله ساته ما نوید رحماني په خپلو دعاګانو کې یا ساتي او زما په دعاګانو کې هر وخت دې لوی الله